دویم نمبر خصوصیت دا ده چې پر رمضان کریم کې الله تعالی کوم بخشش او مغفرت کا الله تعالی د آیات سره ټول کال غفور دی او ټول کال رحمان او رحیم دی او ټول عمر خو چې کوم دغه میاشتې خصوصیت دی خصوصیت یې دا دی رمضان کریم بل چې په دغه میاشت کې کومه بخنه کوي کوم مغفرت کوي کوم بخشش کوي او په څومره تعداد باندې مسلمانان مؤمنان بخي او د جنت مستحق یې ګرځي د یوې شپې د یوې ورځې رمضان کریم افراد چې الله یې معاف کوي هغه دومره ډیر دي چې د غون کال مغفرت او بخشش نه ډیر دي د یوې شپې او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام بیہقی حدیث سے په شعب الایمان کې جابر سے ابن روایت تے ویچے دا دغی میاشت رمضان کریم یو څو کمالات تی دا جابر سے بیان کړي په حدیث کې د قرآن کریم مبارک نه پس ویچ یو کمال یدا دی چې د دغی میاشت په اول شپه الحمدللہ تیرا دا مونږ په تاسو باندې په ایمان او اسلام حالت کې د دغه میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي جابر سے فرمای نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل دا د رمضان کریم خصوصیت دی چې ټول مؤمنانو مسلمانانو ته الله د رمضان کریم په اول شپه باندې یو ځل په نظر رحمت باندې ګوري دا په نورو میاشتو کې داسې نه او بیا جابر سے څه فرمایي کمال ته ګوره جابر سے فرمایي چې حضور مبارک دام او فرمایل چې هر کلا یو بندتا هر کلا الله جل جلاله پزمک باندې خپل یو محبوب بندتا مسلمان تا مومن تا یو ځل په نظر رحمت باندې وګوري محبوب علیہ السلام فرمائی دغه انسان لا الله جل جلاله په آخرت کې بالکل عذاب نور کې دا انسان په شرط د دې چې په ایمان باندې مړ شي په اسلام باندې مړ شي دا ټول ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي او بیا جابر سے په حدیث کې فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې بل خصوصیت د دغه میاشتې دا دی چې خوشبو د صائم د روزدار د خلی لکم چې وګم مونږ تاسو باندې وکیدې شي کله کله بدم لګي طبيعت مر سره درنګي خو نبی علیہ السلام او فرمایل چې ریح الفم اغه خوشبو اغه وګم د خلی د صائم دویم خصوصیت د دغه میاشتې دار د الله پنیز باندې دا د مشک او د عنبرونه الله ته زیات محبوب دی دریم نمبر خصوصیت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کا ویچے اغدا دے چه دا بلی میاشت نہ دے چه پا دغا میاشت کی جنت تا پا بذات خود اللہ تعالیٰ پخپل باندے حکم کا چه مزین شا سمرا خیستہ دے جنت متعلق نبی علیہ السلام فرمائی دومرا خیستہ دے جنت دا سے زی سترگولی دلائی نه داسې ځای ذهن سوچ کړای نه داسې ځای غوږو اورېدلی او نه داسې ځای خولې او لاسو محسوس کړی دومره ښایسته ځای دی جنت انشاءالله تعالی مونږ ورځو ټول په شریکه باندې الله تعالی هم مونږ مؤمنانو مسلمانانو لپاره تیار کړی الله په جنت شيږي رب جنت ته فرمایي چې مزین شه ښایسته شه دومره ښایسته شه چې ستا انتها زما دغه بندگانو ته نه معلومه ځان نورم ښایسته کړه وی جنت ورته وایي چې رب زه خو یم ښایسته خو دا پروټوکول او عزت چا لپاره دی چې ما ته حکم وکړه چې ښایسته شه وی چې الله تعالی ورته وفرمایي کیدی شي په دغه رمضان کریم کې زما بعضې بندگان تعالی راشي ډیر بستړي دنیا نه ډیر بې تکاوټ تیر کړی په ژوند کې به ډیر تکلیفونه تیر کړي چې تعالی راشي او تا ته را داخل شي چې دومره ښایسته ده ویني چې ټول تکاوټونه او تکلیفونه ترې نه هیر شي ورته وی چې بیا دغه رمضان کریم د میاشت کې دا جنت په ښایسته کېدو باندې شروع شي دا ښایسته کېږي او بیا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه میاشت بل خصوصیت دا دی چې څومره فرشتي دي
الله جل جلاله دا هغه فرشتو ډیوټي ولګي چې په ځمکه باندې څومره صائمین دي روزدار دي الحمدلله زمونږ تاسو داسې نور بندگان مؤمنان مسلمانان فرشتو ستاسو عبادت بدایي لگا څنګه چې په نورو میاشتو کې عبادت او تسبیح او تهلیل او استغفار او تکبیر او تحمید او هغه تاسو عبادت اے فرشتو چې رمضان کریم راغی اوس به تاسو عبادت دای چې څومره صائمین دي روزدار دي په ځمکه باندې اول ورځ نه وخت تر اخر ورځ پورې تاسو به بل کار نه کوئ دغه صائمینو د پاره بس ما په دربار کې استغفار او بخښنه غواړي تاسو دا د رمضان کریم د میاشتې خصوصیت ته یو دا شروع دي د فرشتي اول نه شروع دي خدای صائمین وبخي هغوی ته بخښنه وکړي هغوی مغفرت نصیب کړي او پنځم نمبر په دغه حدیث کې چې کوم خصوصیت بیان دی هغه دا بیان دی جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دغه شپه رمضان کریم په هر ورځ او په هر شپه حدیث کې راځي کل یوم ولیله هر شپه او هر ورځ د خلق مغفرت او بخنه کا الله تعالی چا په اول ورځ چا په دویمه چا په لسمه چا په شلمه چا یعنی په هر شپه باندې داسې شپه او ورځ دا د رمضان کریم خصوصیت دی نه د تیرا په کال کې په نورو میاشتو کې به کیدای شي داسې ورځې او شپې به وي چې په هغه ورځ کې به الله تعالی چاته بخنه نه کوي یا مغفرت به نه کوي خو په رمضان کریم کې چې چرته ورځ ده او چرته شپه ده جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په هر شپه او په هر ورځ باندې الہ العالمین په خپل خوخه باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په امت کې کثیر خلق ته بخنه او مغفرت کوي خدای په دغه ورځو او شپو کې زمونږ او تاسو مو حساب کا زمونږ خطاکار او سیاکار او چې بیا چې کله اخیرنه شپه شي نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې څومره یا په ټول رمضان کریم کې بخلی دي په اخیرنه شپه په یو شپه باندې الله تعالی په یو ځل باندې دومره کسانو ته بخنه او مغفرت وکړي چې بیا صحابه کرامو تر پوښتنه وکړه چې قربان دا په اخیرنه شپه باندې دومره خلکو ته بخنه وکړه لګا په غون رمضان کریم کې نو دا د ليله القدر شپه دی وجنه حضور علیه السلام ورته فرمایل چې نه دا ليله القدر شپه نه هغه خو دینه مخکې پاغه باندې الله تعالی عربو کربو خلکو ته بخنه او مغفرت کا دا خو ليله القدر شپه نه خو ای صحابه تاسو ته زوایم مثال ورګي چې مزدور چې کله مزدوري وکړه په اخر ورځ باندې غیله په اجرت ورکی کنه به ورکی یا رسول الله مبارک بالکل ورکی بیا ودا د زمونږم د ثواب مزدوری وا مونږم چې د یو میاش خدای پاک حکم منلو او بس هغه ورځ زمونږه ختم شوه الله جل جلاله فرشتو ته وی چې فرشتو تاسو گواو سي دا څومره صائمین چې د محمد مصطفی علی السلام په امت کې دی او روزه ازما د رضا لپاره نیولې ده تاسو گواو سي ما ټول ته بخنه او مغفرت مورته وکړه نو دا د زمونږ او د ستاسو د روژې هغه اجرت ته بخنه چې ان شاء الله په دغه روژه کې باغ چې خدای پاک مونږ له کوم اجرت راکړي هغه چې مونږ خلکو له پیسې ورکو مونږ له خدای پاک په دې اجرت کې بخنه او مغفرت راکړي دا څه عام میاشت دا نه ده رحمت په خصوصیت باندې چې کومه عشره وه بېګالې لسم دی بیا دویمه و اوسطه مغفره دویمه عشره یې په داسې نه ګوره ما تاسو ته مخکې په دې حدیث باندې تشریح مرته کړې وه د دې دا مقصد نه دی چې خدای پاک جل جلاله په اخرنۍ اولنۍ لسو شپو کې مهرباني او په شلو کې نه دا مقصد یې نه دی په ټولو کې رحمتي په ټولو کې مغفرتي په ټولو کې جهنم نه ازادي خو په اولنۍ لسو کې رحمت لک په خصوصیت سره لک ډیری او په دویمه کې مغفرت لک په خصوصیت سره او په دریمه عشره کې عتق من النار تکړه شي خپل غاړي په الله باندې اور د جهنم نه آزاد کړي اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار